أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة. الحاقة هغا ضرور واقع کیدن کے. ما الحاقة صدے هغا ضرور واقع کیدن کے خامخا واقع کیدن کے سیز. وما ادراک ما الحاقة او تا تثبت دا چه سشے دے هغا خامخا واقع کیدن کے سیز. کذبت ثمود وعاد بالقارعة نسبت دروغ کڑیو انکار کڑیو قوم ثمود وعاد او قوم عاد بالقارعة د قیامتنا چٹکون کی د زڑونو د خلق لرا. فاما ثمودو پس هر چه سمودیانو فاهلکو بالطاغیه پس ہلاک کړلی شو دوی پاغی تیز چغی سرا. واما عاد او هر چه عادیانو فاهلکو پس ہلاک کړلی شو دوی بریح صرصر پاغی هوا تیز سرا عاتیه چه د حد نه تیر وتون کی وا د قابون باهر وا. سخرها علیہم مقرر کړي و الله تعالی دا هوا په دې خلقو 7 لیال وشپې و 8 ایام او 8 ورځې حسوما په داسې حال کې چې ودا مسلسل یا په داسې حال کې چې ودا ډېر بدبختا. فتر القوم فیها سرعا پس لیدلو بتا قوم لرا فیها په دې هوا کې سرعا پریوتون کی مړ پراتا. کأنهم اعجاز نخل خاویہ گویا کی دی دوی تنی د کجورو را غرزولے شو را پریوتو. فهل ترى لهم من باقیہ آیات اینی د دوینا یو کس باقی پاتی کی دن کے جوندے یعنی حصو پکی هم باقی پاتی نشو. وجاء فرعون او راغلے و فرعون ومن قبله او هاغ سوق چه ددن مخکیو. والمؤتفکات بالخاطئه او هاغ الٹکڑلے شوی کلی الٹکڑلے شوی کلوال خلق بالخاطئه په سبب د گناهونو سرا. فعصوا رسول ربهم پس نافرمانی کړي و دوی د رسول د رب خپلنا. فاخذهم اخذة رابیه پس ونیول الله تعالی دوی لرا پاغی نیولو سخت سرا. انا لما طغى الماء بیشک من هر کله چې سرکشی وکړه اوبو هر کله چې د حد نه تیر شوي اوبو. حملناکم نو من بار کړی تاسو من سوار کړی تاسو فی الجاریه پاغی کشتی کی. لنجعلها لکم تذکرتن د دې دپاره چې مونږ وګرځو دا کشتی یا مونږ وګرځو دا واقعه تذکرتن ستاسو دپاره نصیحت لکم ستاسو دپاره تذکرتن یو نصیحت یو سامان د عبرت.
وتعیها اذن واعیا او چې یاد وساتي دی لرا هغه غوږونه یادونکي. فاذا نفخ فی الصور پس هر کله چې پوکې پوک وخلی شي په هغې شپېلۍ کې نفخة واحده یو پوکې وحملت الارض والجبال نو اوچته به کړلی شي ځمکه او غرونه فدکتا دکتا واحده پس زره زره به کړلی شي دا دواړه پاغی یو زل زره زره کولو سره ریزه ریزه کولو سره فیومئذ وقعت الواقعه پس په دغې ورځ به واقعه شي هغه واقعه کیدونکې حادثه آفت ورځ. وانشقت السماء او وبچوي اسمان فهي يومئذ واهيه پس وی بدا اسمان په دغې ورځ واهيه ضعیفه کمزوره. والملك على ارجائها او وی به فرشتې په طرفونو د دې ويحمل عرش ربك او پورته کړی به وي عرش د رب ستا فوقهم د پاسه د دوی د پاسه د مخلوقاتو. یومئذ په دغې ورځ ثمانیه اتو فرشتو. یومئذ په دغه ورځ تعرضون تاسو به پیش کولی کیږئ لا تخفا منکم خافیه پس پټ به پاتې نشي ستاسو هیڅ یو پټ پاتې کیدونکی څیز هیڅ یو پټ راز. فاما من اوتی کتابه بیمینه پس هغه څوک چې ورکړلی شو دته هغه کتاب خپل ورکړلی شو دته عمل نامه خپله بیمینه په ښي لاس د ده کې فیقولو پس وایي به دی هاؤم اقرءوا کتابیه واخلی ولولی عمل نامه زما انی ظننتو بیشک ما گمان کولو بیشک ما دا عقیده ساتلا دا یقین میں وہ انی ملاق حسابیہ چه بیشک ز ملاقات کون کے یم دا حساب خپل سرا فهو فی عیشت راضیہ پس وی بدے پاغ جن خوشالکی فی جنت عالیہ او وی بدے پاغ باغون اوچتو اوچتو کی قطوفها دانیہ چی میوی ده هغی بوی نزدی دتا کلو وشربو هنیئا بما اسلفتم خوری تاسو او سکی تاسو هنیئا پا مزی سرا بما اسلفتم پا سبب ده هاغ عملونو چی مخی کڑی دی تاسو فی الایام الخالیہ پا غورزو تیرو شو کی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ او هاغ سوک چی ورکڑلی شی دتا عمل نامد د بشماله پا چپ لاس کے فیقولو پسوائی بدے یا لیتنی ہائی افسوس دے پما ہائی ارمان لم اوت کتابیا چنوی راکڑلے شوی مات دا عملنا مزما ولم ادر ما حسابیا او نپوئی دلیزو پا حساب خپل باندی چه سشه دے دا حساب
یا لیتها کانت القاضیہ، ہائی افسوس کاش چې د مرګ فیصله کړې وې زما، فیصله کوونکې وې زما. ما اغنا عني ماليه، پکار را نغې زما مال زما، پیدا را نکړه ماته مال زما. هلک عني سلطانیه، ختم شو زمانہ، ہلاک شو زمانہ، بادشاہت زما، حکومت زما، طاقت و قدرت زما. خذوه فغلوه، وبویلشی چی ونسی دلرا، فغلوه او وطڑی دلرا. ثم الجحیم صلوه، بیا پا جہنم کی اغرزوی دلرا. ثم فی سلسلت زرعها، بیا پا حغی زنزیرونو کی چی اگدوالے دا حغی 70 ذراعا، دے اویا گزا. فسلکوه، پس وطڑی دلر پا حغی کی. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک د ایمان نلرلو پا اللہ لوی باندے. ولا یحض علی طعام المسکین، او د ترغیب نور کولو پا خوراک د مسکینانو. فلیس له اليوم هاهنا حمیم، پس نبوی د دپارا نن ورځ دلته کې سوک دوست. ولا طعام، او نخوراک، الا من غسلین، مگر وی با د وینو زو د جهنميانو. لا یأکله الا الخاطئون، نبخری دی لرا مگر گناهگاران خلق، کافران خطاکاران.